دومره ګرمي ده که نه چې په کچن کې کوکینګ کول ډېر همت غواړي، ډېر زیات همت. او ما خو پکې به لکه روجي مې والا پخې کړې، دینه خو مې ورکې کورونو کې بس یو کور پاتې شو، 3 کورونو ته لاړې. او دا مې به سره والا دغه جوړ کړې ده، ماکروني چې څومره ورته وایي، او چکن آلو مې پخوله، خو بیا دا غوښه رانه لږه شانتې زور ورغویم. تاسو ته ښکاري په کوکر کې رانه وسوځېده. او دې کې ما اویل نه دی اچولی، ټول اویل دې غوښه کې چربي کې و. دا مې والا جوړ کړو، ما یې که څوک روجي نه خوري که نه بیا دې دا وخوري. او سویټ کې مې والا دا دغه جوړ کړی دی، د ام والا کیر، روجو نه او پیو نه ام نه. دا مې جوړ کړو، دا مې په کورونو کې ډېر اوس ورکړو. ډېر کورونه خو نه دي، خو 4 کورونه دي زموږ طرف ته. څه کورونه دي، چټني شو ورسره د مستو. خو درته وایم چې کچن کې ودرېدل ډېر غټ همت غواړي، دومره ګرمي ده که نه. او زه وایم چې په دې ګرمۍ کې مه په چا میلمه کېږئ، نه دې څوک په تاسو میلمه کېږي. دا ولې چې دا کوکینګ دومره ګران دی که نه، دومره چې انسان بس شي که نه. ولې چې میلمه دپاره خو داسې نه ده چې بس سمپل یو ډش به جوړوئ او هغې باندې به ټرخاو کوو. په هغې خو یې ټرخولی نه شو، نو ځکه زه وایم چې مه چا باندې میلمه کېږئ او نه دې در باندې څوک میلمه کېږي. توبه کوئ، توبه، ګرمي سخته ده. ځکه چې دا بل تم تکلیف ورکولي او ځان تم تکلیف ورکولي چې تاسو په چا میلمه شئ. نو دا مه وایئ چې هله مونږ پې میلمه شو، خیر دی ځه هغوی به په مصیبت شي. سوچ خپل کوئ چې څنګه تاسو له خوند نه درکوي که نه، کچن کې ګرمۍ کې کار کول داسې هر چا له خوند نه ورکوي. او زه وایم چې تاسو چې دا غټ غټ خیراتونه کوئ یا غټ غټ دا ځنه خلک دا شربت والا دغه لګیا دي، سبیلې چې ورته وایي، داسې لګیا دي خوشې. زه وایم چې د دې په ځای لږ د چا مدد وکړئ، چا له پیسې ورکوئ، پټې پیسې ورکوي، د چا به د کور کرایه لنډه شي، د چا به د بجلی بل نه، د چا به ګروسري نه. ظالمانو هغې ته سوچ وکړئ، خلک د خوراکونو وږي خو نه وي که نه، داسې کوئ. او الحمدلله دا خبرې د ویلو نه دي، د کولو نه دي. زه خپله داسې کومه. زه وایم چې په دیګ باندې چې کومې پیسې ته لګې که نه، غلې شانتې چار مجبور له ورکه چې هغه پې د هغه په کار شي. خیراتونه به چلیږي، ورسره به کېږي. خیر د ورکوټې خیرات هم غټ خیرات برابري. نو همیشه آس پاس نظر اچوئ. ډېر غریبانان، ډېر محتاجه خلک شته، ډېر زیات که نه، چې زمونږ سوچ هم دی چې هغوی دپاره 15,000 روپۍ او 10,000 روپۍ څومره دغه ورکړي کور کې، لکه ورسره د هغوی روانه شي. ولې چې ګروسري ګرانه، سامان ګران، چې څه سامان هم پرې واچوي نو دا هم ډېره غټه خبره ده.